الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام درد الالحاد درسونه روان دي. مغربي فکر فلسفه تاسو ته بیانېږي. موږ چې پرون کوم درس وضاحت کړی موږ ویو چې کوم اسباب چې انسان الحاد طرف ته مایل کوي. موږ څو اسباب ویلو او نه اسباب ویلو. اول موږ ویلو چې د ساينس فلسفه وا انسان د خپل شریعت خبر نه وي او د ساينس قوانین په شریعت باندې قیاس کوي، نو د سره سکیږي الحاد طرف ته انسان مایل کیږي. دویم سبب موږ ویلو چې د ساينس او ټکنالوژي نه متاثر کېدلو د یو چې وګوره دا ساينس په وجه خلق قومونه ترقی کوي، مذهب وروسته پریښي نو راشه تاسو مذهب وروسته پرېږدئ، مذهب پرېږدئ په ساينس باندې عمل وکړئ، هغه نه متاثر شي. دریم سبب د مذهب نه بیزاره کېدلو. مولوي صاحبانو علماء کرامو پسې دوی مختلف قسمه خبرې کوي چې دا سیاسي علما دي، دا تنګ نظر دي، دا قدامت پسند دي، نو د مذهب نه بیزاره کېدل چې کله مذهب نه انسان بیزاره شي هم د الحاد یو سبب ګرځېږي. څلورم موږ ویلو چې د شریعت د فهم بدلولو سره مذهب نه انسان وځي او الحاد طرف ته ځي. یو انسان د شلمې صدۍ د حضراتو کتابونه ګوري او د شریعت د فهم نه چې کوم مخکې د خیر القرون د زمانې نه روان دي هغې بدلولو سره هم دا یو سبب د الحاد ګرځېږي. پنځم سبب موږ دا و چې د مذهب تعلیمات په مروجه عقلي پیمانه ناپ کولو باندې کېږي. موږ ویلو چې د هرې زمانې د عقل څه پیمانې وي، نو دلته خو موږ نه د علم الکلام دغه پاتې شو، خو انشاءالله را روان کال که ژوندون انشاءالله په دې ټاپک نه وروسته که بیا تاسو اورېدلو نو بیا به زه تقریبا 50 صفحې ما د علم الکلام مبادیات راجمع کړي انشاءالله دې کې مې شامل کړو، نو به انشاءالله بیا بیانوم. اوس موږ سره وخت نشته چې هغه بیان کړو. مولوي صاحبانو چې د عقلي چې کله د یونان عقلي فلسفه اسلام ته راغله نو په دې کې څه شی شوي، په دې کې معتزله، خوارج او په دې کې دا مختلفې ډلې راوتې چې خوارجو څه وکړو، د قرآن نه به استدلال کو. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي چې کله دوی سره مناظرې ته لاړم ما داسې عبادت کوونکي نه ولیدلي، دومره په عبادت کې سخت. نبی علیہ السلام صحابو ته ویلي که نه وایي داسې وخت به راشي، داسې خلک به راشي چې هغوی به داسې عبادت کوي چې ستاسو عبادت به ورته سم نه ښکاري او تاسو ته به کافر وایي. مقه چې ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنہ واقع ذکر کړی و که نه چې هغه وایي چې ما چې ولید دا خوارج او دا نور خلک نو دوی داسې عبادت کوو، موږ پورې به صحابو پسې به خندا کوله چې تاسو څنګه عبادت کوئ، حالانکه صحابه کرامو سره الله وعده د جنت کړی و کلن وعد الله الحسنى. نو مولوي صاحبانو دا د عقل په پیمانه څه شو لاړه ګمراه شو. دغه شانته کې د موجوده زمانې عقلي پیمانه دا د ساينس په پیمانه باندې اوس خلک د خدای عقیده تلیله کوي چې ډاکن چې وایي چې د خدای وجود دا ساينسي مفروضه ده. مولوي صاحبانو پوهېږئ که نه پوهېږي. شپږم سبب د الحاد چې هغه د مسلمانانو په ملکونو کې مسایل او مشکلواله موجود دی. مولوي صاحبانو د دې مسایلو د وجې نه نن سبا وینې ټول مسلمانان په غویمه اخته کړي دي، مسلمانان په قومونو تقسیم کړي، مسلمانان د یو مسلمان صحیح نوم نه اخلي او کنزل ورته کوي، د کنزلو نه علاوه موږ سره نور څه پاتې نشو. اووم سبب د الحاد هغه د عقلي علومو سره مینه لرل او روحاني تعلق نه ساتل. مولوي صاحبانو اتم نمبر چې مولوي صاحبانو د انسان په ژوند کې حوادث راتللو سره انسان هم کېږي. مولوي صاحبانو نن چې زموږ د درس عنوان دی نو د مغربي فکر فلسفه مقاصد به موږ پیژنو. د مغربي فکر فلسفه مولوي صاحبانو مغربي فکر فلسفه چې د مقاصد درې دي، یو ازادي ده، یو مساوات او درېیمه ترقي. نو نه پکې ازادي شته او نه پکې مساوات شته او نه پکې ترقي شته، د نورو په وسایلو باندې قبضه کړې د مولوي صاحبانو. اب په خپل ځای باندې وو انشاءالله اوس د کتاب عبارت شروع کوم. مولوي صاحب نور څه کتاب کې موجود دی. د مغربي فکر او فلسفه مقاصد درې څیزونه دي چې د مغربي فکر او فلسفه د ایمان درجه لري. اول ازادي، دویم مساوات، دریم ترقي ده. درې اصول باندې مغرب ټول معاملات چلوي او شابسین که په کوم عمل سره په ازادۍ، مساوات او ترقۍ کې زیاتوالی کېږي هغه اختیاروي که هغه د نورو قومونو په نسبت جرم ولې نه وي. د دې اصولو دپاره دوی یو عالمگیر قانون جوړ کړی دی، کوم ته چې دوی د انساني حقوقو نوم ورکړی دی. په دې قانون باندې عمل کولو د ټولو منبر ملکونو. مولوي صاحبانو زما ذهن دا دی چې زه اوس په دې باندې تشریح ونه کوم او صرف مختصر وي او د کتاب مخکې بوځو ځکه چې ورځې موږ سره لګې دي. مولوي صاحبانو انساني حقوقو دا قانون چې دوی جوړ کړی خو دوی باندې څه کوي مار دا بل وزم په دې لږ وضاحت کړی چې دا د دوی دپاره دی، ما او تا دپاره نشته. زما اوس دا ماشومانان بچي ورته نه ښکاري، دوی به راوالي بس ورور دا چې څونه سوشل میډیا څونه خبرونه والا دي په افغانستان کې ماشومانانو سره دا کېږي او افغانستان کې دا کېږي، پاکستان کې ماشومانانو سره دا کېږي، هلکه فلسطین کې ماشومانانو باندې بمبارۍ نه کېږي ظالمانانو. کله تاسو BBC والا کله دا نور چې غټ غټ دا تاسو هغه راغستې دي. مسلمان د پاره بچرته خبره نه کیږي، چرته ځان د پاره به خبره کوي. مولوي صاحبانو نو د بیا ازادي چې د مغربي ازادي
خبره خوراله اوس ازادي مساوات او ترقی ته نو ازادي اول من خبره کو چې دا دوه قسمه ده سودا یو انفرادي ازادي ده چې انفراد ته په انفرادي ازادي کې ستا چې ځان لکه ازادي ده انفرادي ازادي معنی ځان لکه ستا کوم ژوند ده د دې څه مقصد دی او ته چې اجتماعي تور باندې معاشره کې ژوند تیرې د څه مقصد دی او د دې وضاحت پکې موجود دی به د انفرادي ازادۍ نتیجه سره وځي او دغه شانته کې په اسلام کې د ازادۍ مفهوم څه دی عمر صاحب اول تیز وایا انفرادي ازادي چې دا د مغربي فلسفه د منفي ازادۍ سره تعبیر دی ابن سبانو دی وی دلته خیر چې بازي کی خبر ضرورت به بکو مغربي فلسفه چې وی دا دغه انفرادي ازادي چې دا منفي ازادي سره تعبیروي مطلب دا دی چې کوم حکومت او معاشره د مجموعي مفادونه بغیر هر یو انسان ته انفرادي ازادي حاصل دا انسان په دې انفرادي دایره کې چې څه کول غواړي کولای شي یعنی خپل خیر او شر تخلیق کولای شي مولوی صاحب موږ په دې باندې وضاحت کړې رسته خپل بیا روان دي او په دې انفرادي ازادۍ کې د دنیا یو طاقت هم دا نشي منع کولای که ریاست وي که معاشره وي که والدین وي کار څوک وي نو لہذا په دې انفرادي ازادۍ کې دا خود مختار دی څوک چې مداخلت وکړي مولوی صاحبان که پلار وي که ښځه باندې خاوند وي یا بل څوک یا بس وي مجرم به وي نو انفرادي ازادۍ دایره کې هر انسان ته د کار کولو اجازت دی د کوم نه چې د نورو خلکو ازادي نه متاثره کیږي لہذا که څوک سریام څه کوي زنا کوي بربند به ګرځي هغوی ته ورته وایي چې دا صادر ولور که چامر صاحب صادر ولور دا ځان نتاو که سره ته وي یا کم زناورو سره واده کول غواړي مولوی صاحبانو یا شراب کی جواری کول غواړي دا وای دا د انساني حق دی مولوی صاحبانو څوک نشي منی کول نو انفرادي ازادي دا شوله به د انفرادي ازادي نتیجه سره وته مولوی صاحبانو کله چې په یو مخصوصه دایره کې چاته انفرادي ازادي ورکړل شي دا غي نتیجه بیا دا راوځي چې په معاشره کې د خیر او د شر څه شي تمیز ختم شي هغه د غلط نظر سره قتل به جرم شي څه شي زبانو غلط نظر سره قتل جرم شي داغه منع کول به ډبل جرم شي موږ دلته کولای شو زمونږ په معاشره کې زمونږ په کلی کې زمونږ په محلو کې چې داسې خلک راشي چې هغه ګنده خلک موږ څه کوو په خپل باندې د علماو په ذریعه سره څه کوو کنه بیا په څه کوو موږ په حکومت خبرو تاړه په خبرو کړ چې لکه راشه دا که ډېر با سره خلک خو هغه به پوه شي چې هلکه بې عزتي مې کېږي نو بس هغه ځینې به یې کډه ویسي مولوي صاحبانو خو هلته دا شی نشته دی تا ته به ښه پته چې دغه سریام به روان وي څوک دغه نشي کولی دویم قسم چې دی مولوي صاحبانو هغه اجتماعي ازادي ده لکه اوبر الله تازه راوړل یار ډېر وخت پس مې ولزړو شو مغربي فلسفه اجتماعي ازادي د مثبت ازادۍ سره تعبیروي تعبیروي مولوي صاحبانو شاباس مطلب یې دا دی چې کومه انساني معاشره بحثت کومه فیصله وکړي د دې منل په ټولو یا مولوي صاحبانو دې مطلب دا دی مړه پښتو کې ورته چې دی یو قانون جوړ کړي څه به ټول منی بیا به اعتراض نه کوي لکه دوی د هم جنس پرستی قانون جوړ کړی دی پاس کړی دی اوس هم جنس پرستی دا قانوني اجازه ده دا نشته چې کوم پادری ته انکار وکړي نو پادری ول په چرچ کې الکان ل نکاح تړي وي خاوند دی خزای به دا به سکیږي لکه په فرانس کې دا دغه لګولې چې پرده بورکا حجاب دا بزنانه نه اوچته چې بار روزي کور دا بته نه کې دا دوی قانون پاس کړي سوئټزرلند والا هم داسې پاس کړی دی دوی څه کوي وای دا الکه نو دا خو د انسان ازادي دی کې دا کنه دا انسان اوس پرده کول غواړي یو زنانه د مسلمانه د فرانس اوسیدونکې ده دا مسلمانه شوله دا اوس پرده کول غواړي نو دنه ته د ازادي ولې سلب کې ولې زبانو دا دغه د استاد خپل خوخه ده کته بربند ګرځي او کته لوپټه په سره او کته جامع غوندي او چې څوک بربند ګرځي هغه خپل ازادي ده او چې څوک په خپل ازادۍ سره په خپل خوخه باندې اوس مولوی صاحبانو څه کوي بورقا چې حجاب کوي لوپټه په سره نو ته به ولې دا پابند خو پوه شي چې په دې باندې عمل نه کوي کنه دا قانون چا د پر جوړ کړي ځان د پاره ده د نورو اقوامو د پاره دا قوانین نه دي جوړ کړي پوهیږي کنه پوهیږي صاحب نو لہذا کومه معاشره یا ریاست قانون جوړي او کومه فیصله وکړي ګوره موږ څه ویلې کم ریاست کم قانون جوړ کړي هغه فیصله به عامل صاحبانو لکه موږ ته چې پرازي لکه اشتراکیت شو موږ بل وزم په زمانه کړو بعض الکانو ته پوښتنه کړو چې کارلر مارکس چې کم دغه پیش کړو کارلر مارکس ګوره اشتراکي نظام دغه پیش کړو موږ څه او قوم پرستی په شکل کې په نظر راځي چې اشتراکیت دا حق د مزدورانو ته ورکړی او چا پسې چې مزدور اوس د مزدورانو خپل یو نیم دی هلته مولوي صاحبانو دا کارلر مارکس ورته دا راویستو چې مزدورانو سره به ډېر زیاتې کېږي دلې قانون ورکو مزدور پیسې د قوم یو طبقه چې کومه فیصله وکړي دا ومنل کېږي بیا قوم پرستی څه ته وایي په سرحداتو کې چې قوم کم خلک اوسېږي دا یو قوم شمارل کېږي دا چې کومه فیصله وکړي دا به منل کېږي مولوي صاحبانو بیا موږ به د اسلام د جنډې لاندې جمع کېږو هله به زموږ قوت او طاقت راځي لکه ملا عمر رحمت الله علیه چې هغه یو ته ویلي چې د اسلام دغه څه شی دی سرحد دا شپږ 50 ملکونه دي او هغه د خدای پاک راولي مولوي صاحبانو نو دا هغه موږ د اجتماعي ازادۍ خبر روانه مولوي صاحبانو چې دی کې وطنیت دی قوم پرستی ده پکې نو لہذا کوم ملک او قانون عبارت
اخلي بل چاته په اعتراض کولو حق نشته دی او دا قوانین یورپ د ځان لپاره جوړ کړي دي ځکه که مسلمانان یو اسلامي قانون باندې عمل کوي نو دوی به په هغه اسلامي ملک باندې زور اچوي چې دا قانون ختم کړي په دې امر سبانو اوس چې ته وایې چې دا قوم پرستی ده اوس مسلمان افغانانو په افغانستان کې شریعت نافذ کړی ستا په خېټه کې څه درد دی هغوی پیسې ته قوم یو فیصله کړې ده وایي دې سره د انسان ازادي متاثره کېږي په یورپ کې چې تا په ښځه باندې د پردې پابندي لګولې ده په دې سره د هغه ازادي نه متاثره کېږي ته وایې چې هلته مساوات دي سودي نظام دی په یورپ کې په کیپیټلیزم باندې ته معاشي نظام چلې د سره د انسان ازادي نه متاثره کېږي څونه خلک دي چې هلته دغه غربت نه لاندې ژوند تېروي څوک په همدې ترقي یافته ملکونو کې مولوي صاحبان هسې ما ته صرف ښیي چې دوی دا دي او دوی دا دي نور موږ دا سروې موجود ده چې 80% د دولت دا د 60% خلکو سره دی څه شو ستا مساوات د 60% خلکو سره د دنیا 80% دولت دی او د 80% خلکو سره د دنیا 60% دولت دی مساوات به دې ته وایي په وسایلو باندې ستاسو د یو څو محکمو قبضه ده IMF دی ورلډ بانک دی او دغه یو څو بس محکمې دي په دې باندې د دوی قبضه ده نور خو ټول انسانیت دوی څه کړی دی شکنجه کړی دی ټول په خپل دغه کې نیولې مولوي صاحبانو ازادي مزادي نشته او نه مساوات چاسې عوام دوکه کولو دپاره نارې ښایسته وایي څه کوي نارې ښایسته وایي مولوي صاحبانو مخکې ځه لیبرل حکومت هر یو قانون پاس کولی شي لیکن مغرب دا لیبرل حکومت به تا باندې دلته هم راولي چې دا جمعیت علما اسلام ځوانان نه په منځ کې که نه دلته هم دا لیبرل حکومت راځي سیکولر حکومت به راځي چې څه خوښوي والله که ته بیا ته تپوس هم وکړي والله که ته باندې بیا جومات کې ته کښېنه لیکن مغرب په دې اجتماعي ازادۍ باندې برقرار پاتې نه شو که کوم مسلمان ملک قانون پاس کړي نو دوی اعتراضات کوي دوی وایي د انسان ازادۍ خلاف دي د انساني ازادۍ خلاف دي مثلا پرده اوس یوه زنانه په خپله پرده کوي مولوي صاحبانو یا نور احکامات شو د اسلامي احکاماتو نافظ کولو کې څه شی دی په معاشره کې څه راځي امن راځي سکون راځي چین راځي لکه ته وړه که نه ته په دې تورحب باندې هغه اړه وړه مولوي صاحبانو تا نه د یو موبایل ورک شي یو موبایل ته لړه که پرېږده چې څوک یې راوچت کړي دا غلام الله رحمه الله ته چې غلام الله رحمتي صاحب اوس به پات شوی دی اهل حدیثو چې دا مشر دی د خپله د دې ما سره د دې کتاب موجود دی هغه ویل چې په 13 ځل د امارت په حکومت کې زه په کابل کې وم وایي زه تللی وم وایي هوټل کې زه پاتې کېدم وایي هوټل سره خوا کې کمرې چې هوټل ته به ننوتم دلته یو خلطه غونډه کې بیګ غونډه کې پروت وایي هغې کې به وایي زه به چې تلم راتلم دا پروت وایي ما یو ورځ څوکیدار نه تپوس وکړو چې دا څه شی دی هغې ویل دا یو چا نه پاتې شوی یم دلته بس وایي موږ له م اجازه نشته چې راویلو وایي بیا زه لاړم مزار شریف ته وایي هفته دوه مې تېرې کړې بیا چې رالم هغه هوټل ته چې واپس رالم چې ګورم هغه بیګ هلته بیا هم پروت کله چې شریعت نظام راولي بیا به داسې کېږي او ستا په نظام به څه کېږي ته خو دلته نه وځه د شپې ته موبایل لاس کې ونیسه ته ګوره چې تا سره خلک څه کوي موبایل هم در نه اخلي و د پاسه دې پې ولیم نو اوس چې شریعت زما دپاره بهتر دی قرآن احکامات ما دپاره بهتر دي ما لاګو کړو ستا په خېټه کې څه درد دی مولوي صاحبانو دوی وایي څه کېږي دا وایي جرم دی قاتل پانسي کول وایي دا ظلم دی هلکه دا ولې ظلم دی د ظالم سره سپورټ کوي مولوي صاحبانو بعض فلسفه وایي انفرادي ازادي اصل ده یعنی منفي ازادي ده او بعض فلسفه وایي چې مثبت ازادي بهتر ده په دواړو کې دوی انسان ته د خدای درجه ورکړې ده چې دا څه کوي او څه اختیاروي هغه ته مولوي صاحبانو دې وخت کې دې ته څه شی دی بچه څه دې خوښه ویې کوه اوس په اسلام کې د ازادۍ مفهوم څه شی دی مولوي صاحبانو اسلامي یا قبل کوم دنیاوي مذهب چې وي د زرهاو کلونو تاریخ کې چې څومره مذاهب تیر شوي دي او څومره فکرونه تیر شوي دي مغرب د ازادۍ نه جدا دي بلکې اسلام کې د ازادۍ مفهوم دا دی چې هر یو انسان ته د خیر او شر په اختیارولو کې مولوي صاحبانو موږ وضاحت کړی که نه د اسلام کې د ازادۍ مقصد دا دی چې د انسان ته د شر او د خیر په اختیارولو کې ازادي ده خیر او شر متعین شوي دي لیکن دله څه شی دی ازادي ده خوښه دی فمن شاء فلیؤمن فلیکفر خوښه دی که مؤمن کېږي او که کافر کېږي خو جزاء بما کانوا یعملون بیا به فیصله ستا په عمل باندې کوو او دوی څه وایي نه څه چې ته اختیار کې دا خیر دی څه چې ته نو اختیار دا شر دی یعنی خیر او شر شریعت مقرر کړی دی د انسان ته دومره ازادي حاصله ده چې خپله خوښه خیر او شر منتخب کړي څوک چې د خیر څوک چې خیر اختیار کړي هغه به ښه انسان دی او څوک چې شر اختیار کړي هغه بد انسان دی په مغربي معاشره کې د ازادۍ مفهوم د خیر او شر تخلیق د بنده په اختیار کې د مولوي صاحبانو او د اسلام په نظر کې د شر د خیر او د شر تخلیق د بنده په اختیار کې نه دی نو دا یو بنیادی فرق د اسلام ازادي ورکوي اسلام هم ازادي ورکوي مولوي صاحبانو خو هغه انسان ته به د ښه نسبت کېږي دا ډېر نیک انسان دی دا نیک انسان دی او څوک چې خوا دی خو دا ډېر غلط انسان دی او مغرب کې دا خبره نشته دی بیا ازادي مقصد څه شی دی نو د دې وضاحت دا دی د ازادۍ مذهب عبارت و
د ازادۍ مذهب د ناري مطلب دی ټول مذهبي اقتدار او اقدار ټول مذهبي اقدار او اصول ختم کړی مولوی صاحبانو کوم چې مذهب مقرر کړی دي دین اسلام خو یو مکمل ضابط د حیات د مولوی صاحبانو او مغرب تصور د دین بالکل مختلف دی مولوی صاحبانو د ازادۍ دعوی کوونکي هغه څیزونه جایز ګڼي کوم چې دین حرام کړی دي څه چې موږ حرام ګرځولي دا ټول دوی څه کړي دي اسلام چې حرام ګرځولي دوی ورته لکه اول زنا بالرضا دوی وایي جایز ده اسالک او جنۍ ده د خپلو کې راضي دي ګرل فرینډ او بای فرینډ دی پاده دی نه کوي دی ځان سره بل سره ژوند تېروي دوی وایي دا د خپل انساني حق دی څه دی انساني حق دی چې خپل خواهش پوره کړي اسلام دا حرام ګرځولي دویم نمبر لواتت د دوی په نس جایز دی الګ سره واده چې کوي نو څه کوي لواتت کوي مولوي صاحبان دا دوی په نس اسلام حرام ګرځولي اسلام دین بدلولو کې آزاد دی دوی وایي تاسو به د ملحدین وروسته سوالات وورئ وایي بی دنګس دا څه پابندي ده چې زما خوښه ده چې زه به مسلمان یم او زه په عیسایت هم عمل کوم زه په یهودیت هم عمل کوم نو دوی څه کوي د عقیدې نه د جمهوریت دغه جوړ کړی ټکټ جوړ کړی چې عمران خان له موټ ورکوه مولوي صاحب له هم ورکوه نیشنل پارټي چې چاته چې خوښه هغه له ورکوه موږ داسې دا خو نه دی مولوي صاحبانو پوهېږئ که نه پوهېږئ عبارت ویو مخکې دویم لواتت د دوی په نس جایز دی دریم انسان خپل دین بدلولو کې نو دا دوی درته وایي مولوي صاحبانو څلورم د دین په هره یو مسله کې که د هغې تعلق د عقیدې سره وي یا پروني مسله وي په هغه باندې دوی کې یا مولوي صاحبانو دی په هر عقیدې سره که تعلق وي په هغې هم اعتراض کوي او په فروعي مسلو سره دوی ته څه وي به ډاډه شي ویل که دا زما ازادي د رایې ده پنځم که یو چا دین اختیار کړی وي نو نور دینونه هم اختیار کولی شي پابندي به ورکې نشته شپږم انسان به د هر قسم مذهبي پابندۍ نه بری وي یعنی په انسان به مذهبي پابندي نه وي او دا په دې مذهب عمل کوي او کنه کوي مذهبي پابندي باندې چې راشه منځو کو راشه رجوع نيسه بس بل خوخه د چې صدې خوخه وم د انبیاء کرامو په باره کې هر چاته هر قسمه رایه ورکولو اجازت حاصل دی که څوک د انبیاء کرام علیهم السلام ګستاخي کوي نو دوی د هغې دفاع کوي او وایي دا د خپل ازادي ازادي رائے د چاته پکې مخالفت کو یا سزا ورکول اجازه نشته الکه ته زما د محبوب پشان کې بے ادبی کې ولا موږ زما بے غیرت غونی ولا تا چې کوم ملکونو کې دوی را پاسي کوم دغه تور پس هم دغه هم دغه ځوانان ملته ورته موجودي وس نه کیږي ولا کې ډېر په چاکوانو باندې ول پینواله مسلمان الحمدلله دا زمونږ مینه ده د الله او د رسول سره او دا دوی دې دپاره کوي چې زمونږ مینه معلوموي او تر قیامته پورې ځای ما چې مسلمان ژوندی وي او ته به د هغه په مخ کې د مقدساتو بې ادبي به کوې والله چې موږ خو داسې موقع د خدای نه غواړو چې ځان په جنت ته ورسوه اتم څنګه چې سړی څلور نکاحګانې کولی شي نو همداسې ښځو ته هم دا اختیار حاصل دی او څنګه چې سړی ښځې ته طلاق ورکولی شي نو همداسې ښځو ته هم مولوي صاحبانو دوی ښځه پاسېږي نن هلته خاوندانو له طلاقونه ورکوي دوی څنګه چې سړی څلور دا کولی شي دا ګوره دی چې دلته اعتراض کوي که نه مولوي صاحبانو دی وایي چې دا مسلمانانې ښځې په دې ټي وي ناستې وي مولیانو نه سوال کوي وایي سړی له خو به یا خورې میلاو شي نو ښځې له به څه میلاوېږي دا د دې فیمینزم د فلسفې په بنیاد چې په یورپ کې خو ښځه ډېر خاوندان ساتلی شي نو موږ ورته وایو چې مسلمانې ښځې ته په دنیا کې د ډېرو مړونو شوق لري وایي به نه چې دنیا کې د ډېرو مړونو شوق نه لري ستا چې څه سره شوق دی تا ته هغه فطرت پیدا کړی حسن دی سونه د جواهر دی مختلف قسم د حسن سامانونه الله تعالی ته تیار کړي د ښځو د سړو دغه سره شوق دی د ښځو سره هغه له ښځې خدای ډېرې برابرې هلته خو د خواهی جنت ولکم فیها ما تشتهي انفسکم ولکم فیها ما څه چې دې خوښه وي څه ته چې دې خواهش کېږي زموږ رښتیا زه په سرو زرو څه کوم چې سره زره په سرو زرو لاکېټونه یې اچولي فرعون به غټ دغه په سر کړی و تاج به په سر کړی و بنګلي به یې اچولي هغه دریاب په غاړه چې لمبل که نه هغه ته وایي چې د موسی علیه السلام ته وګورې امسا ورسره ما ته وګوره دې لاکېټونو ته مې وګوره نو موږ څه فرعونیان خو نه یو موږ د موږ الحمدلله مسلمانان یو زموږ خو د دې سرو زرو سره سم بینه ده موږ ته وایي حرام موږ ته وایي چې تا حرام دي موږ کم یو مسلمان چې مسلمان یو د دین سره محبت ساتي دا هېڅکله سونه نه استعمالوي انګوټه هم نه استعمالوي کور واده کې یو لو ګیر چالی کړي بیا هغه لړه ګیر موږ دپاره جایز نه ده زموږ خو دې سره شوق نشته دی په دنیا کې هم نو آخرت کې به موږ سره څه شوق پیدا شي بولو صاحبانو د مغرب د